مکاشفة القلوب نومی کتاب کې په صفحه نمبر 247 باندې د حضرت سلیمان علیه السلام دغه مختصر شان واقعه را نقل کړې ده چې یو مرتبه سلیمان علیه السلام مرغانو ته انسانانو ته جناتو ته او درندو ته دا اعلان وکړلو چې راځئ نو ما سره لاړ شئ. نو په روایاتو کې لیکلي دي چې د سلیمان علیه السلام سره په دغه وخت کې 2 لکه انسانان او 2 لکه جنات د په تخت باندې کېناستېدل او دغه تخت دومره اوچت په هوا کې لاړلو چې بره په اسمان کې د ملایکو د تسبیحات اوازونه واورېدلی شو. د دې نه وروسته د سلیمان علیه السلام دا تخت بره د اسمان نه لاندې ځمکې د دومره ښکته لاړلو چې د سمندر هغه اوبو ته بالکل ورنږدې شو. په دغه وخت کې سلیمان علیه السلام یو غیبي आवाज واورېدو چې اے سلیمان علیه السلام چې د ستا په ملګرو کې د چا په زړه کې ذره برابر تکبر او غرور وي نو الله تعالی به هغه د قیامت په ورځ دومره لاندې جهنم کندې ته غورځوي څومره چې نن د ستا دا تخت بره هوا ته ختلی او لاندې د ځمکې ته چې کوم دی اوبو ته بالکل ورقریب شو. د دې په منځ کې چې څومره مسافت دی دومره مسافت باندې به هغه ستا ملګری چې هغه په زړه کې غرور او تکبر دی د قیامت په ورځ به الله تعالی جهنم کندې ته ورغورځوي. ځکه خو الله تعالی قرآن کریم کې ارشاد فرمایي انه لا يحب المتکبرین چې یقینا بېشکه الله تعالی متکبرین خلق نه خوښوي. زمونږ او د ستاسو مسلمانانو مقصد د رب رضا ده که هغه هر یو نیک کار وي لیکن په دنیا کې که موږ وګورو څوک په خپل خاندان حسب نسب باندې څوک په خپل مال دولت باندې څوک په خپل جایداد ځمکو باندې څوک په څه باندې چې کوم د خپل لویي او تکبر ښکاره کوي او الله تعالی وایي انه لا يحب المتکبرین چې یقینا زه دغه متکبرین خلق نه خوښوم. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه د تکبر د لویي او د غرور نه محفوظ وساتي.